الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ثاني العشر مهدي الزمان روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة وسلام محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، د محرم الحرام دریم شپه ده. قرآن مجید مشهور ایام تاسو په خدمات کی تلاوات کړله. مختصر ټیم کې ان شاء الله چارایس هغه بین کونی دي چې ټولو انبیاو کې ټولو پیغمبرانو کې چې زیات خدمات کړي دي هغه ایمو پیغمبر کړي دي. ما اذی النبی قط کما اذیت دورا ایو پیغمبر ته ازیات نه د ملاو شوی، پیغمبر د ایمو لکه چورا ما ته ازیات ملاو شوی دی، زیات تکلیفونه ته ملاو شول. حتی دا چې اسلام اول کله پرچار کېدو د اسلام د مکی چلو کې به رسول اکرم روان و غږ به کولو چې انا رسول الله، چې زه خدای طرف نه رسول یم. ابو لهب ابو جهل غنته کسانو به تیګو ګزارونه ور باندې کول، ویله به حاصل کاذب دا د درویغ یای، یعنی ډیر زیات تکلیف مشقات وکړلو. خو کلا مکی والا انصار وسره مهاجرین هغوی څه ولید رسول اکرم ډیر زیات تکلیف وکړو، المونځ تر ورسولو، روژه باندې زده کړله او حج و زکات و خمس و احکام یې باندې زده کړل. حرام یې ورته وښیلو چې دا حرام دی، حلال یې ورته وښیلو چې دا د دین حلال دی. دا ټوله شیونه هغه نه بعد هغوی ځان سره اراده وکړه چارچوی رسول اکرم ته موږ لږه څه هدیه ورکړو. سوچ باندې مو سره یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سوچ وکړو چارچوی لږه څه هدیه لږ انعامات ورکړو، څه ویلې ډېر خدمات یې وکړو. دروازې ته راغلل، چا غله راوړي دی، چا جامې راوړي دي، چا نوره ګفټونه راوړي دي. رسول الله هر خلاص کړلو.
صدا چې دی ویلې یا رسول الله تو مجهلتنا دین ته وبسلو تیارې نه د رڼو ته وبسلو دا ټوله تو د پاره دی. رسول اکرم غلی شو چونکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. رسول الله څخه کله کومه خبره کوله هغه وحی نه بغیر بنوا. د خدای وحی براغه جبرائیل براغلو هغه نه بعد به رسول الله نطق وکړلو خبرې به وکي. دی ځای کې خاموش ولو جبرائیل راغو ویل ورته وای قل د قل کوم ځای کې روشي مطلب دا چې جبرائیل رچی رسول الله ته حکم ورکي آرډر ورکي قل ویا دغه کسانو ته چې دروازې ته ترغلي دي لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى چې تاسو نه زه دغه اجرونه د دنیا زر و متا دا تاسو نه غواړم. کچېرې غواړم څه شی غواړم موده فی القربى تاسو نه زه غواړم چې ما اهل بیت سره محبت وکوي. لہذا تاسو ته نن را جمع شوي یوئ محرم کې مخام ټیم دی نواق دی خوب ټیم دی ډیره دنیا به خوابي غفلت کې مبتلا وي. تاسو را جمع شوي یوئ دلته کورونه مو پرېښلي دي. دا حقیقت کې اجر رسالات دی اجر دی دا چې کوم رسول الله مونږ وخت دی چې اما اهل بیت سره محبت وکوي. لہذا محرم میاشت کسا د محرم ته محرم دیوا جنویل شي چې دور جاهلیت کې هغه وخت چې کله اسلام سره راغلی نه و اسلام سره نمانه و راغلی نه و هغه وخت هم دغه درې څلور میاشتې دغه به احترام وکولو. محرم احترام نه وتلی دی چې هغوی کې وار روژه وه چې روژې کې خصوصا اخیری کومه عشره دی چې ډېر زیات عظمت والا دی و شب قدر دی ورکی. بیا اوسې ذوالحجه میاشت دی احترام میاشت وه چې چونکې اول کومه عشره دی الله سره جدي کې د حج وریجې دي. بیا همدې شان څه محرم احترام والا میاشت دی چې چونکې دي کې اول عشره د محرم د احترام والا دی د امام حسین سید الشهدا شهادت ریځه دی ورکی. و بیا دی پسې سفر هغه د تبلیغ میاشت دی. تبلیغ د چا تبلیغ د علی میړانې لور تبلیغ میاشت دی. یاد وساته کربلا به کربلا کې پاتې وه کربلا به دفن شوي وه نما بې نه وه جمع بې نه وه نشان بې نه و که چیرې د زینب بیبي تبلیغ نه وی. دا څه نن تاسو ولیدل محرم نوې کېدو سره هر ځای کې سرې جنډې ولګې دي یا حسین سوري کېږي دا د ارمنې برکات دی د علي میړنې لور برکات دی. که نه وي هغه جاهلان چې هغه نه غواړي چې محرم منو شي نه غواړي چې مثلا غدیر منو شي کله یې چا مرګ وکې راوباسي پوهېږئ ده که هغه موږ سره یوه ورځ باندې معصوم نه پر پوښتنه وشوله چې را تاسې محرم ویلي دومره جوش سره مناو کوئ ویلې دې واجې نه چې غدیر غونته بیا محرم په ویر نه شي. لکه څنګه غدیر په ویر کو حتی ارمنه به نیمو شپو سره امام علی علیه السلام سواری باندې راوستله د انصارو مهاجرینو دروازو ته دروازه به یې وټکوله ارمنې به ورته ویله آیا ته غدیر کې نه وي موجود چې تا په مخکې د علي لاس یې اوچات کړی و ویلې نه مونې خوب و نه زه وریاوم نه مو لیدل نه مونې میر پړاک ډېر و قسم بهانې به بیان کولې. د رسول الله څخه کله د خلکو کاتې را جامع کړلې و خانو نه کاتو نه یې منبر جوړ کړو لرګیو نه هم جوړوای شو کاتو نه یې منبر جوړ کړو دې واجې نه چې یاد وساته که غدیر ټولو نه په ویر شي کم از کم هغو خلکو نه غدیر په ویر نه شي چې چا وسانو نه مو کاتې راخیستې وي. توجه مې نه دی هغو کسانو نه کم از کم دا په ویر نه شي غدیر چې چا وسانو نه مو کاتې راخیستې تا ته خو یاد وي چې ما واس نه یې کاته راخیستې یا منبر یې جوړ کړی د علي لاس یې اوچات کړلو. لہذا دی وجې نه مو محرم دوره شدت سره مناو کوو. کسا څو پیغامات دي د محرم الحرام. اول پیغام لکه څنګه مې ته بیان کو چې
اجر رسالات دی. کمونه خلک پوښتنه کوي چې شیعه جلوسونه ویلي کوي، شیعه محرم ویلي منو کوي، شیعه جوړي ویلي. دی وجه نه جوړو چونکه یو خو قرآن طرف نه جړو اجازت دی، یو روایاتو طرف نه اهل سنت اهل تشریع تمام کتابو دا لیکلي دي. قرآن نه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه موجوده دی، د اول پیغام دی د محرم چې مو جوړو ویلي. دی وجه نه چونکه قرآن کې د اجازت دی، قرآن طرف نه متعلا جواز میلو شوی دی چې یوسف علیه السلام پلار نه جدا شولو، زنده و مړ نه و. قرآن ویلا وبیضت عیناه من الحزن، یعقوب علیه السلام دومره وژړېدلو د یوسف جدایۍ کې چې سترګې ژړو نه سپینې شولې. و اندیشان سره روایات موجود دي، اهل سنت کتابو کې هم روایات موجود دي او ایمو شیعه کتابونه خو ماشاءالله ورنه ډاک دي. امام صادق علیه السلام فرمایش کی صلوات واسطه سپیګمی قبله باندې یو اللهم صل علی محمد آل محمد. سپیګمی امام دی یو د روایت الک سوچ وکوي من ذکر الحسین عنده، کوم کاس په مخ کې د امام حسین علیه السلام ذکر وشو، فخرج من عینه من الدموع، سترګونه اوخي وتلی. شپږم امام دی امام حسین ذکر کزه ذکر کوم تاسو په مخ کې سترګونه اوخي وتلی، چوره اوخي چوره مقدار کې. شپږم امام دی څه مقدار جناح الذباب، د مچ وزر په برابر، مچ وزر په برابر کچېری بڼې لمدش ول. شپږم امام دی کانا ثوابه علی الله ولم يرضع له بدون الجنه، ایدی اجر جنت نه بغیر بل څه نشي کېدای. کوم کاس دومره وجوړېدو. بل چې کې شپږم امام یې کوم کاس امام حسین مقام کې وجوړېدلو اوخي ونه وتلی بڼې لمدش ول، غفر الله له ذنوبه ولو مثل لجج البحر، الله رب العزت به داغه تمام گناهانی معاف ګرځوي. ولو مثل لجج البحر، اگر چې هغه گناهانی د سمندر جاګو برابر ویلی نوي. سوره برکات والا مجلسونه دیو زه کله کله دا خبره کوم چې موت ته پکور دی مور پلار ته کله واخې دواره کو تلموز هدیه کو څواړه واړه بچی بو غوتو نبی نیوللو متام ته برتللو د امام حسین متام سه روح دی کړلو کني موت کمال نه دی. کچېری بل خاندان کې چې ته بل مذهب کې پیدا شوې مو ته کېدای شو سپوري خپل تحقیق ریسرچ نه کړي مګر مذهب باندې اوس روان وي. دا برکات دی د مور پلار چې دوره عظیم در سره متمسک کړلو. دویم پیغام هغه د محرم تأسیا بالنبی چې مو کچېری جوړو چونکه پیغمبر جوړېدلې دی. امام حسین علیه السلام ته پیغمبر جوړېدلې دی. حتی امام حسین مګر سی وړو کې دی کت کې دی. ام سلمہ دی یې چې ما ایواوري چې باندې رسول الله ولید ایمو کور ته راغلو مو ته دی چې وار باند کا مو ته چوک پرې نګدوي. لږ ټیم تیر شولو امام حسین علیه السلام د رسول الله حجرې ته نووتلو. درجه کې د ام سلمہ یې چې فقط سمعت رسول الله یبکی، ما ولیدل چې رسول الله د ژړي غوږو ته د رسول الله ژړو اواز راغللو. فتلعتو وار مخلص کو نوتم وملیدل فاذا هو في حجره، امام حسین د رسول الله کوت کې دی ومسح جبینه، رسول الله د ویختو باندې ټنډې باندې لاس ونی تیروي ويبکی ژاړي ده. ما ته ویلي ژاړي یا رسول الله، ما ته دې چې اوس لږ مخکې جبرائیل نازل شي او ما ته دې چې دغه المسی سره ډیره مینا دی او ته مل ډیره مینا مده وتا چې انه ستقتل یوم العاشوراء فی کربلا، کربلا کې بل سمری دی باندې د قاتل شي د المصائب ده. فتناول من تربته اغنبادی کربلا لګاون ته خوره مترا کړه څو می سلمہ ته به ویل کړي وا چونکه رسول الله جوړېدل دي. رسول الله هر یو عمل هر عمل هغه سنت دی.
کسه سنت تاسو د یوه نن مجلس نه صرف انده یو سو یا دا غوټه خبره سنت څه ته ویلی شي موږ ته چې دا کار مستحب دی دا سنت نبوي دی سنت دی سنت درو شیو ته ویلی شي سنت یو ته رسول الله خپله وایي څه مسواک وایي دا سنت دی مړې نه مخکې مالګه خورئ مړې نه بعد مالګه څکوئ فانه شفاء لسبعین داء دا اویاو بیماریو دپاره شفا دی مړې نه مخکې مالګه اویاو بیماریو دپاره شفا دی دا اوس رسول الله ویله خپله سنت شو یو وخت کې رسول الله څه نه ویله ما ولیدلو چې رسول الله زور سره ناست یم ما نږدې نه ولیدل چې رسول الله د کوي دغه کار کوم کار چې رسول الله کوي هغه سنت دی وملیدل رسول الله وضو کې درې پیرې خولې ته اوبه واچولې بچه وملیدلو رسول الله دغه کار چې شو سنت شو دریم رسول الله ناست دی یوه صحابي یا ما چا یو کار وکړلو رسول الله مانی نه کړلو دې ته ویلی شي تقریر معصوم یعنی مانی څه نه کړلو ماته ثابته شوله چې دا کار چې دی سنت دی لحاظه پوه شولئ سنت باندې چې رسول الله خپله وایي او یا هغه چې رسول الله یې وکړي پریکټیکل او یو دا چې هغه په مخکې یو کار وشي رسول الله یې مانی نه کړي دې ته ویلی شي څه سنت نو رسول الله چې کله امام حسین علیه السلام باندې ژاړي دا پریکټیکل کار کوي پوه شه چې دا سنت رسول الله د امام حسین باندې ژړا دا د رسول الله سنت دی او دا نه صرف ایمو کتابو الحمدلله د ټولو مسلمانانو کتابونه ثابته دی چې رسول الله بارها امام حسین علیه السلام باندې ژړېدلی دی صلوات واستئ محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بس مختصر انشاءالله 2 منټه 15 منټ مو اخیستل دا عزاداري دا متمونه جلوسونه الحمدلله متمخاني خلاصي دي هر ځای کې دنیا کونج کې متمخاني خلاصي شولې د امام حسین ذکر کیږي خداوندا چې ته د علي منون کی وي دا آزادار وي چې امام حسین متمخاني خلاصي کړل دا تر اثر دي ټول خپل حفظ او امان کې وساتلې کی څه آداب لري دا عزاداري پکار دې موت کله چوک سترګې راته وغړوي ومکسي وایي چې رښتیا دا محرم میاشت دی او دا عزادار دی دا د امام حسین اتم امام په متعلق دا روایت دی اذا دخل الشهر المحرم کله چې محرم میاشت داخله وي لم یرا ضاحکا اتم امام بچا په خندي نه لیدلو ټوله میاشته بیا سفاري میاشته امام رضا علیه السلام بچا په خندي نه لیدلو نورو میاشتو پاره میاشته به لیدله چې دا میاشته را نوي دی که نه لیکن محرم میاشته را نوي دی که نه دا پته به لګوله د شپږم امام کور نه چې د شپږم امام کور باندې به تورې پردې ولګېدلې ژړا او فریاد اوازونه به شول وشه خلکو ته به پته ولګېده مدینې والاو ته چې اوس محرم میاشته را نوي شوله څه سیمه درې دي اوروره دا محرم میاشته د عزاداري بارها دا خبری مو کړي دي بار تکرار نه کوو چې دنیا لګیا دی نن انټرنل یا ایکسټرنل کې مو کوم دشمنان دي هغه لګیا دي دي شیمان دي چې عزاداري ورسره خراب کو عزاداري نه یو رسم ته جوړ کو عزاداري نه رسم جوړ کو لہذا ای جوانان چې څوره دلته نو نن عزاداري تاسو لاس کې دی چې محفوظ یې وساتو بدعتونه وکړو نشي تحریفات وکړان نشي غلط کارونه عزاداري کې مو تاسو سره شامل پکار دی نشي وروره عزاداري محفوظ وساتو د عزاداري اول ورمنې کړي دی شام کې بقاعده مطبخانه او تخلی کړله ځای ته خلی کو اول ایمو ته ادب چې دی پکار دی چې هغه ادب مو ته کی وی اول ادب دار چې انسان محرم کی توري جامې چونکی کسا تورو جامو حواله سره مجتهدانو د لیکلي دي چې توري جامو کې المنځ کولا مکروه ده د فقهي مسله ده محرم او سفاری میاشتې نه علاوه تورو جامو کې المنځ کولا مکروه ده سستانی هغه چې المنځ کولا البته نور مجتهدون څنګه رسیدي هغه دی چې المنځ نه علاوه اندشي چواله یا لکه بازار کې ساری توري جامې چواله چي ده مکروه ده لیکن محرم عظمت د پاره ټول مجتهدانو طرف نه حتی دا
لیکلی شوي دي څه ته محرم کې تورو جامو کې لمونځ کوه یا هیڅ باک نه لري، هیڅ فرق نه کوي. تورې جامې پکار د انسان زیبتن کی. دویم کوم ادب دی د محرم میاشتې، هغه د تعزیت گویی پکار دی وشي. مطلب دا څه تسلیت د امام حسین علیه السلام یو بل ته بیان شي. لکه عربو کې موږ زندگی کوو، هلته کله یو نیم کاس مړ شي یو بل کور والا ته ویل شي، هغه تسلیت ورته عرض کوي. او بیا امام حسین علیه السلام دغه میاشت کې محرم کې عظم الله اجورکم، مو یو بل ته داسې وایي چې خدای تاسو اجر زیات کا. اگر چې مو تاسې پښتو کې جنا نقص داسې دی چې هغه الفاظ نشته، مو تاسې ډېر غوټ لفظ بس مهرباني، لکه داسې دعا والا کلمات لکه فارسی ژبې کې او عربي ژبې کې دي، هغه مو تاسې پښتو کې نشته. یا کوي یا مو تاسې نه استعمالوو، عادت نه دی جوړ شوی کورونه. بهتره دی محرم میاشت کې کله یو بل مؤمن سره څه ملاویږي، خصوصا بیا اتم ورځې نه بعد د کومې سختې 2-3 ورځې راځي، پکار دی عظم الله اجورک. کنه دوی ستا پښتو کې اندوره چې خدای ته اجر نور زیات وګرځا، یو بل ته پکار دی دغه تعزیت وکړي. امام بقر علیه السلام فرمیش کی چې عظم الله اجورنا بمصاب الحسین، پکار دی داسې وایي چې خدای ایمو تاسې اجرونه نور زیات کا د امام حسین دغه مصیبات کې. وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه امام المهدی، چې خدای مو امام علیه السلام چې هغه منتقم خون حسین علیه السلام دی، هغه سره لشکر کې پاڅوي. دغه شی جملې پکار دی ادا وګرځېږي. او دریم ادب 2-3 ادب خیم، هغه نه بعد 2 جملې مصایب. دریم ادب د محرم میاشتې پکار دی، هغه دا چې عاشورا ورځې باندې انسان خپل رزق پسې نه وځي. یعنی کسه دا ځای یا منبر نه چې حرام دی، حرام نه دی. جناب مونه پښتنیا کوي ګروپو کې چې هغه صاحب لسم ورځې باندې مزدوري څنګه دی، دا پښتني ډېرې کېږي. مزدوري حرام نه دی خو مناسب نه دی. ایتو پلور مړ وي، ایمو پلور مړ وي، هغې ورځې ته ټیکسي چلاوي واسي وسي، نو پکار دی دغه ورځه شیخ وحید خراساني بزرګوار هم لیکلي دي، نور هم چې دغه ورځه صرف اور صرف امام حسین علیه السلام سره خاص کی، صرف امام سره. که ته مجبوری کمپنۍ طرف نه څه طرف نه هغه بېله خبره دی، خو لیکن خپل طرفه ته ګاټو پسې دنیوي ګاټو پسې پکار دی دغې ورځې باندې لسم ورځې باندې ونځئ. دا د محرم یو ادب دی چې دا ورځه صبح نه ماښامه پورې صرف امام حسین سورې وکړه، امام حسین سره خاص وګرځه. څلورم ادب هغه د محرم میاشتې دا دی چې دغې میاشتې خصوصا بیا لسم ورځې باندې زیارت عاشورا تلاوت ډېر ضروري دی. چاوال 2 رکعات لمونځ وکړه قربتن الله نیت سره، هغه نه بعد بیا زیارت عاشورا تلاوت کا. القمه دی او د 5م امام صحابي دی، هغه دی چې ما درخواست وکړو امام نه چې مولا ما ته داسې یوه دعا وښیه چې هغه سره مو ټوله حاجتونه پوره شي، هغه سره مو ته اجرونه میلاو شي، هغه سره مو ټوله مشکلات رفع او دفع شي. 5م امام دوی ته چې ای القمه لسم ورځې باندې زیارت عاشورا خامخا تلاوت کوه، 2 رکعات لمونځ وکړه، هغه نه بعد زیارت عاشورا وکړه. نو کله د زیارت عاشورا وویله داسې وایه چې تا هغه کلمات ادا کړه چې هغه فرشتې تا حق کې بیا ادا کوي. او یاد وساته کوم کس دا ورته مخکې یې 5م امام کوم کس لسم ورځې باندې زیارت عاشورا تلاوت کو، داسې وایه چې امام حسین سره کربلا کې لشکر کې شامل و. یعنی هغه کسان چې هغه امام حسین علیه السلام سره شهیدان شوي دي، جام شهادت نوش کړی دی، هغوی کې به دا هم حساب وګرځېږي. و بس اخیری یو ادب هغه دا چې پکار دی دغې میاشتې زیات نه زیات ژړا وکړي انسان، خندا باندې گپ شپ و محفلو باندې دغه باندې کنټرول وکړي انسان. د یوه میاشت دی امام حسین سره چونکې شیعو تعریف داسې شوی دی، دا حدیث کړی دی، زه دې نه کوم چې شیعو تعریف داسې شوی دی یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعه هغه دی چې هغه مو حزن کې غم کې غمګین وي، وی مو خوشحالی کې هغه خوشحال وي. نو لحاظا دغه اهل بیتو غم میاشته دی، دا د اهل بیتو ژړا میاشته دی. بس دا روایت بنوم چې
رسول اکرم خپل لور زهرا بیبي ته ذکر کوي اردو ذاتو باندې یو صلوات ختم کوي اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول اکرم یې لور ته یا فاطمه ان النساء امتی یبکون علی النساء تبکون علی النساء اهل البیت. لورې اما امت ښځې د هر ورځې باندې بیا اما اهل بیتو باندې ژاړي یا هغوی ښځو باندې د ژاړي والرجال هم یبکون علی رجال اهل البیت. و اما امت سړي د امو اهل البیتو سړیو باندې ژاړي ویجددون العزاء جیلا بعد جیل. کال په کال جیل در جیل طبقه در طبقه خاندان در خاندان دغه تجدید کیږي دغه ژړا د نور اس کیږي دغه عزادار د نور زیاتیږي دغه محرم د نور خطرې کې سره مانو کیږي. خو فاذا کان یوم القیامه رسول الله دی ایت لورې کله چې قیامت ورې تشفعین انت للنساء لورې بیا پویر نشي ته د بیا امامت خجر شفاعت در سره وکا وانا اشفع الرجال ز رسول الله بیا د سړیو شفاعت کوم. وکل من بقى منهم على مصاب الحسین کوم کاس امام حسین متام کی وژړېدلو اخذنا بيده وادخلناه الجنه ز رسول بیا خپل قیامت ورځې باندې لاس نه نسوم او جنت ته ځان سره داخلوم. یاد وساته دا ژړا د اوښې چې تونه وریږي دغه قیمت جنت الله رب العزت رسول اکرم ته ایښی دی. وشه بیا ته ضیاء نشي چې صرف مطلب خاني هغو دروازو پورې دی مو ته ژړا وي وشه بیا بازار ته شو کله خپلې معاشرې ته شو نه بیا د هر یو شی پویر شي وروره. امام حسین هدف ټولو نه اهم دی. ٹھیک دی امام حسین ته ژړا یا احمد خو امام حسین چی شي پاره چې کربلا ته لاړ دی هغه ټولو نه زیات اهم دی. امام حسین خپلې خویندې وباسلې. امام حسین هغه ځوانان وروڼه څلور وروڼه د عباس چې یو 18 کالو یو د 21 کالو یو د 24 کالو خپل عباس د 34 سال څلور هغه تر زمان ماما زمان خوریونه وریارونه ټوله چی شي پاره قربان کړله. ژړا پاره چې مو ته بیا ژوړو نه چې مو ته بیا المنځ کوو چې مو ته بیا روژه کوو چې مو ته بیا خمس ور کوو چې مو ته بیا زکات ور کوو مو ته بیا په کار د اسلام باندې عمل وکړو. بس وروره اتم امام دی چې ریان ابن شبیب ته ابن الشبیب اذا تبکی لشیء فبکی للحسین. اتم امام سره اول محرم ریجی باندې ریان ابن شبیب دی هغه راغلو صحابي دی د اتم امام راغلو و ناس دی ورسه اتم امام د ورته ای چې ابن شبیب شبیب زویا کچيري کاله د تو اراده وشوله زړه د ارداک شولو چې چاله وژاړه فبکی للحسین بیا حسین د پاره وژاړه فانه ذبح کما یذبح الشعث. شبیبه نیکو حسین میں کربلا کی دسی زابه شولو لکه څنګه حیوان زابه کوي. ټولو نه مدینه ډیره ګرانه وه اهل البیت ته چونکې مدینې کې د رسول الله قبر و مدینې کې هغوی ټولو بزرګانو قبرونه وه ډیره ورباندې ګرانه وه خو سخته وه 28 رجب باندې مدینې پرې خلله بیا سخته وه. کسه ټولو نه سختې رخصتۍ چې تاریخ کې ذکر شوي دي 2-3 رخصتۍ ډېرې سختې وي. یوه رخصتۍ چې هغه ډېره سخته وه تاریخ کې هغه شام کې د وړې بیبي قبر نه رخصتي وه. کله چې قافله رها شوله چې څوی تاسې لاړ شوئ بس نو هغه نه بعد اخري رخصتي چې خستله د وړې بیبي قبر نه رخصتي خستله. دا زه اوس خپل بیان کوم څه کیدای شي د وړې بیبي هغه وړې کشوري راخستې وي قبر باندې ورته ایښي وي چې لورې موږ نه روان یو کربلا ته ته مو بیله پرېښللې مو نه خفه نه شي. وشه دا ډېر سخت وخت و بیبیانو باندې چې وړه اورمنه یې شام خرابې کې پرېښلله. و یوه رخصتي هغه ډېره سخته رخصتي وه چې هغه د 10 مازدیګر باندې وه
سخت رخصتی وه چې امام حسین بیل تر بیله پاتې شولو خور نه رخصتی خسته دا ډېره سخته رخصتی وه دریمه رخصتی چې هغه سخته رخصتی تاریخ کې ذکر شوي دی هغه مدینې نه د حسین وتله وه جنت البقی قبرونه د امام رخصتی وه کله چې شام کې هغه یو کاس مړ شولو هغه نه بعد یزید تخت باندې راغللو ولید ته خط ولیکلو ولید ته پیژندوی ولید بن عتبه بن ابي سفیان د یزید ترزوای دی مدینی گورنر یې جوړ کړی و خط یې ورته واستولو چې امام حسین نه د سره بیعت واخله چې وکه ولید امام حسین ته جواب واستولو چې لږ دربار ته راشه لږ څه کار مې دی د سره ماښام ټایم دی امام حسین مناسب نه وګڼل چې زه بیله ویر شم غږ یې وکړو عباس وروره اکبره زویه ارڅوی اتلس کسان بني هاشم ما سره لږ د ولید دربار ته ویرڅو څه کار یې پیښ شوی دی موږ یې جواب کړی دی ویرڅو روان یې کړل خو څه کله دربار ته رسېدل ویې درول ورته یې د عباس وروره یوه خبره درته کوم ویلی څه ویلی اما به ولید څه خبرې بیله وي نیم خبر خامخا که ما آواز و چات شو خبری مکلاکی شوالی نو بیا نن رنوزه بیا موبیل پری نگدوی یهی چه اندا خبر و عباس علمدار علی اکبر طول بنی هاشم بهار ویلور دی امام حسین رنو و تو دربار تا ولید ده چنگ تا سر مروان ده ناس دی اردوا و دیده چنگی در او گختم مخام تیم ده و دیده داغا نما رغلی ده خط رغلی ده پلنکی تراپا تانا بیعت واخلو امام حسین و تا مخگوتی ده نصبح و تسبیحون سبیل شی پا مخامو چو بیعتون ندی کری پا مخامو چو بیعت نده کړي سبیل شي بیا به دی باندې سوچ کوو امام حسین پاتېدو غاړې چې روان شي مروان ولی ته خوی کې وویله څه اندای موکا دی که د زهرا زوی حسین خو یو پیرې ووتلو بیا به یې تا لاس ته رانشي اندې ځای کې یا بیعت ونه واخله یا یې سر تنه جدا که یا دا خبره وه امام حسین خوی ته خبره راغه مخې تا کو یبن تلقا یبن زرکا ته څنګه د ما قاتل خبرې کوي ته خو آزاد کړي شوي ښځې زوی ته ما څنګه قتلوي یا دا خبره وایي یا باز غوږو ته دغه سورې وي رغللې یو جلی عباس دروازه ماته کړله نن رنو وتلو علی اکبر ورسره دی اتلس بني هاشم ورسره دی عباس نیام نتور رو بسلا وورورا ایتو قاتل خبره چو وکړله لگی موتا حکم راکا مولا دوتی چه نه عباس اورورا دا کربلا نده عباس علمداری خاموش کړلو لیاری کی روان شول واپس درچی سترګي وغړولې ګروپ کی ور سره عباس نشتا ده څکل سترګي وغړولې انی ملیاری کې میړه نای لوس ده جوړی ده ورسی وی رغللو او تی دا واپس اورورا مساویلی نچه جوړی ویلی ورورا زت کلر وتلو ما تا خور زینب ویلا عباس ورورا تو د ورور حسین سستولم خو پویشا چوک مورور حسین باندې کلاک غاګ ونکی ورورا زد شرمیګم زوس څنګه لاړ شم